بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثاني في المنصوبات الأسماء المنصوبة 12 قسما: المفعول المطلق وبه وفيه وله ما هو الحال والتمييز والمستثنى واسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس. مصنف چې کله د اول مقصد نه فارغ شوله نو اوس شروع وکړه په مقصد الثاني کې په دویم مقصد کې. اول مقصد د مرفوعات په بیان کې و او دویم مقصد د منصوبات په بیان کې دا. نو مقصد لکه څنګه مرفوعات کې تاسو ته ویلو چې د په لفظ کې دوه احتمال دي، نو په معنی کې دوه احتمال وی کنه. لفظ کې دوه احتمال دي چې کچره د ضرب صيغه شي یا خدا دی ضرب صيغه ده، نو په معنی د اراده کرنے کی جگہ، او یا په معنی د مصدر میمی ده په معنی د اراده کرنا. خو دواړي معنی دلته کې مراد غستل ټیک نه دي. کومو د ظرف جوړ کو نو بیا هم نسې کیږي، او کوم مصدر میمی جوړ کو نو بیا هم نسې کیږي. که ظرف جوړ کو نو معنا به څه شي؟ दूसरा इरादा करने की जगह मंसूबात में, ठीक है ना. वो कचरे मु मजदर मिमी ओखलू नो माना बेशी दूसरा इरादा करना मंसूबात में. पोश बखबर बंदे ओ दा माना द्वारो टिक न था. नो जवाब दादा چې دلته کې مقصد کته ظرف په هله کې مصدر اوخره ادي معنا سې کی، خو دې نه به حقيقي معنا مراد نه وي، دې نه به حقيقي معنا مراد نه وي، بلکې دا به اسم مفعول په معنی کې وي. اسم معنی کې وي، اسم مفعول په معنی کې وي. زکه چې ضابطه دادا چې کله اسم ظرف یا مصدر میمی په خپل معنی کې استعمال ټیک نه وي، نو دا یا د اسم فاعل په معنی کې وي یا د اسم مفعول په معنی کې وي. نو دې کې بدام د اسم فاعل په معنی کې کو اسم مفعول په معنی کې، نو معنا به څه شي؟ دوسرا مقصد منصوبات के बयान में, ठीक ना. المقصد الثاني في المنصوبات نو دې کې په منصوبات باندې فی داخل لا، ठीक ना. او فی د ظرفیت د پرسی او دې کې د ظرفیت د پردا دې کې څه د پردا، نو څه مطلب؟ یعنی فی دلالت کی په دې خبره باندې چې مو ما بعد د مو د مقبل لپاره ظرف ده او ظرف او مظروف دا جدا جدا شون وي. د کې تغیر ده، څه پکې ده؟ تغیر ده پکې، دوړه جدا جدا شون دي. الماء فی الکوس کې ما چې ده کنه دا مظروف ده، دا جدا شي ده، او کوس شي ده ظرف ده، اچھا ده دا بوتل ده، ٹھیک ده کنه. نو دې بوتل کې د اوبه کومې دي؟ اوبه ځون ته شاید په د بوتل ځون ته شاید جدا جدا شون دي. نو دا غرنګي مقصد چې دا کنه مقصد دا مظروف ده، ٹھیک ده کنه. نو دا ځون ته شي شو او منصوبات ځون ته شي شو، او حالانکه دا ډول یو دي. ځکه چې مقصد څه ده؟ مقصد دا منصوبات بینول دي. مقصد څه؟ منصوبات، او منصوبات مقصد ده. پوښي مقصد او منصوبات ورته شي دي مصنف بینول دي ځنه څه مقصود دي؟ منصوبات بینول دي کنه. نو مقصد او منصوبات یو شي ده. مقصد او منصوبات د منصوبات هم شي ده مقصد ده. پوښي په خبره باندې نو دوه خو یو شي دي. نو د فیچر وړه دا په تغیر باندې دلالت کوي کنه. نو دې جواب دادا چې اصل کې دې کې د المنصوبات کله پلام د مضاف په عوض کې ده، دلته کې مضاف محذوف ده او چې دا بیان. نو اصل کې څه ده؟ المقصد الثاني في بيان المنصوبات ده. المقصد الثاني في بيان المنصوبات. پوښوي په دې پرې پوښوي. درېمه خبره تاسو ته مو په المنصوبات کې کړه و چې منصوبات جمع دي منصوبون ده کدي منصوبتون ده. نو دا نه جمع دي منصوبونه خسته شو او نه جمع دي منصوبتونه خسته شو. کدي منصوبن جمع وکړو نو
جمع پالب تاسو دا او منصوب مذکر دا او مذکر جمع په واو په نون سرسی جمع سالم پالب په تاسو کا نرسی نو پته لګی چې منصوب جمع خو نه ده نو لکه منصوبه جمع به وخلو وچا یې نشو خستلای ویلې ځکه چې د اسم د پر صفت جوړیږي او اسم مذکر دا اسم مؤنث نه ده او په مذکر تذکیر تانیث کی په موصوف صفت کی مطابقت ضروری ده کوم مذکر د چی شه الاسم المنصوب الاسم المنصوب الاسم المنصوب نو اسم مذکر ده کنه نو منصوبتون د کړل نو بیا با مؤنث شي حالانکه مطابقت شي دا ضروری ده پوه شو جواب دادا چې دا جمع دي منصوبون ده جمع دي منصوبون ده نو بیا اوس دای ترس چې بیا الف پتاس کې جمع ویل غلی دا نو جواب دادا دا دی غیر عاقل د فر صفت جوړیږي او د غیر عاقل د صفت جمع په الف پتاس کرسي جواب صدا چې دا د غیر عاقل د صفت جمع ده او د غیر عاقل د صفت جمع په څه کرسي په الف پتاس کرسي لکه الايام الخاليات خالیات د خلیون جمع ده او ایام غیر ذوی الکل ده ٹھیک ده کنه نو جمع په څه کړه پالی پوپا تاس کروغلا الايام الخاليات پوشی دارنګي منصوبات دادی اسماء جمع ده کنه ټیک شو کنه اوس نو دې جمع په پس سرسي دې صفات جمع په پس سرسي پالی پوتاس کړه ځکه چې اسم څه ده غیر ذوی الکل څه شي ده غیر ذوی الکل او د غیر ذوی الکل جمع د صفات جمع په الف پوتاس کرسي پوښ په دې پورې مخکې بل خبره بلا خبر داوا چې الاسماء المنصوبه موصوف صفت دي موصوف صفت کی مطابقت ضروری ده په تذکیر تانیث او په افراد تثنیه جمع کی او دلته کې د دوه شونو کې مطابقت نشته په څلورو کې مطابقت ضروری ده کنه او د کې په دوه کې مطابقت نشته پوه شو ځکه چې اسماء جمع ده او منصوبه مفرد ده اسماء مذکر ده او منصوبه څه ده مؤنث ده دې جواب دادا چې غیر ذوی الکل جمع دا د واحد مؤنث په حکم کې وي څه په حکم کې وي واحد مؤنث په حکم کې وي نو بیا ته اختیار ده کله دې صفت ته واحد مؤنث لري او کا جمع مؤنث لري پوه شو الايام خاليين ملشي ولا الايام خاليات ملشي لکه دلته کې الاسماء المنصوبه ملشي ولا الاسماء المنصوبات ملشي پوه شو خبره باندې الاسماء منصوبه 12 قسما المفعول المطلق الى اخره دې ترکیب کې دوه احتمال دي یو دا چې الاسماء المنصوبه مبتدا کا و 12 قسما ته خبر کا مبتدا خبر کې جمله اسميه خبريه بشي 12 مميز ده کنه او قسما تمیز ده مميز تمیز مل کړه دا خبر شي الاسماء المنصوبه مبتدا ده پورا مبتدا خبر کې جمله اسميه خبريه په ترکیب باندې پوه شو اوس دا المفعول المطلق به وفيه دې پر محذوف مبتدا بوسو صبر بوسو تا اولها ٹھیک ده کنه یا احدها ٹھیک ده وثانيها وثالثها ورابعها دا به تر بوسو اولها مبتدا شي مضاف مضاف الیه المفعول المطلق به خبر شي ٹھیک شو کنه پوښ په ها نو څو ترکیبونه پکې جوړ شو 13 ترکیبونه پکې جوړ شو ټوله سورا په دې فصل پورې یو ترکیب دی الاسماء المنصوبه 12 قسما او دا نور 12 قسمونه دي منصوبات دي 12 قسمونه دي منصوبات نو ټول څو شو 13 ترکیبونه شول ٹھیک شو کنه دویم ترکیب سره پکې الاسماء المنصوبه دا مبتدا کوئی 12 قسما مميز تمیز مبدل منه کوئی المفعول المطلق معطوف علیه وبه معطوف اول تر ما ولا مشبهتين بلیسا پورے دا دولسم معطوف شوله نو معطوف علیه اپنے سارے معطوف سے من کر دا بچے شي بدل بشي مبدل منه بدل مل کر دا به خبر شي د مبتدا دی پورا خو دویم ترکیب بهتر ده دی اولنا دی دو وجنا دویم ترکیب بهتر ده دی اولنا سو وجنا دو وجنا ٹھیک ده کنه ایوا وجه سره ایوا وجه دادا شي اول ترکیب کې حذف ده او دویم ترکیب کې حذف نشتا او کوم ترکیب کې چې حذف نوي اب بهتر وي په نسبت دغه ترکیب کې کوم کې حذف وي پوښي او جوړ دویم وجه سره شي اول ترکیب هغه کې دولس ترکیبونه جوړيږي
دیارلس ترکیبونه جوړیږي سره اول ترکیب چې وکړو اول ترکیب باندې نو کې دیارلس ترکیبونه جوړیږي کثرت د ترکیب ورسي او دویم صورت کې یو ترکیب جوړیږي نو یو ترکیب بهتر ده د زیاتو ترکیبونو نه ٹھیک ده کنه د کثرت ترکیب نه یو ترکیب بهتر ده نو دغه د وجنه دغه دوه وجنه دوه ترکیبونه د دویم ترکیب څه ده بهتر ده پوه نه شوې ها اوس ټول 12 قسمونه دي 12 قسما المفعول المطلق وبه وفيه وله وما هو والحال والتمييز والمستثنى واسم إن وخواتها وخبر كان وخواتها والمنصوب إلى التي لنفي الجنس وخبر ما والمشبهتين بليس پوښوي دا 12 قسمونه دي دغه وجه حصر درو کومر کر وګورئ دا وجه حصر ده اسم منصوب عامل به دوه حال نه خالی نوي یا به فعل شبه فعل وي یا به حرف وي کچې فعل او شبه فعل وي نو دا به دوه حال نه خالی نوي یا مفاعیل خمسه وي یا ملحق بالمفاعیل وي یا بس وي ملحق بلا مفاعیل وي کچې مفاعیل خمسه وي نو یا به عامل جزوي یا به نوي که عامل جزوي نو مفعول مطلق ده او که عامل جزوي نو به دوه حال نه خالی نوي عامل په دې باندې واقع یا بني واقع کامل په واقع نو مفعول به ده او کامل په نه واقع ٹھیک ده کنه کامل په واقع چې ده مفعول به کچې عامل په نه واقع نو یا هو عامل په دې کې واقع وي یا به دې سره واقع وي او یا به دې د پوره واقع وي نو که په دې کې عامل واقع وي نو مفعول به ده او که دې سره واقع وي مفعول ما هو ده او که دې د پوره وکوي نو بیا مفعول له ده مفعول له ٹھیک شو کنه اوس کچره دا ملحق بالمفاعیل وی فعل عامل فعل یا شبه فعل وی او دا ملحق بالمفاعیل وی نو دوه حال نه مخالي نه وي یا به مبین یا به غیر مبین وي که مبین وي نو په ذات بدل رد کوي او یا که غیر مبین وي نو مستثنا ده او کوم بیان وي نو په ذات دلالت کوي او په وصف دلالت کوي نو که په ذات دلالت کوي تمیز ده او که په وصف دلالت کوي حال ده او کچې عامل حرفي نو یا به دا به مسند الیه یا به اسم منصوب بیا مسند الیه یا به مسند وي کچې مسند وي نو دا به کلام موجب کی یا به غیر موجب کی وي که کلام موجب کی وي نو کان وې دي اخوات خبر سوا د لیسنا ٹھیک ده کنه او که کلام غیر موجب وي نو ليس ودما ولا مشابه بليس خبر او که مسند الیه وي کا مسند الیه وي نو کلام موجب دا به کلام موجب کی او کلام غیر موجب کی وي که کلام موجب کی وي نو ان ودي اخوات اسم او کلام غیر موجب کی وي منصوب بلاینه په جنس باستا